نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله مولانا العظيم. درود الشريف اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. زما عزتمند مشران و گران ورونو دوستانو دا آخری دو آیتونه دا سورت بقره آیتونه دی دا دوار جهانو سردار وی دا عرست علام دی او خزانه دا غین مال راکتی شوی دی او دا دوار جهانو سردار وی دا دو آیتونه چی سڑید شپیولو لی او دا تو دا غمونو دا مصیبتون ردل کافی دی کہ سڑی قرآن شریف تلاوتو نکی روزانا خوچ دا دو آیتو وی دا والا کافی کی ذکر دا قرآن شریف دا وینا حق دی پار مسلمان وی دا دو آیتو نچی چا دا سورت بقر دا شواروس کیوی یا دا روز یا دا شپی دا قرآن شریف حق ادا دا حدیث ندا معلومی گی کہ دا سڑی دا شپی دا دوس آیتنا ہوئی او دی تحجد والا پانا سیدا دا دو آیتنا والا پا تحجد کی خدای پاکی سابق وسمر آسانی دا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه او لا یکلف اللہ نفسا فانصرنا علی القوم الكافرین پورے دا والا خدای تحجد وزی سابق دی آیتونو کی سری لنبی آیات کی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون دی مخ کی صورت بقر کی دیر احکام ذکر شو صد ایمان پا بارکی صد عمال پا بارکی دا قبلی پا بارکی دا طلاق پا بارکی دا بیع شراء پا بارکی دا سود پا بارکی نو خدای پہ مسلمانانو تا یو طریقہ خواهی دی بیان حقیقت کے دی تعلیم می پیغمبر او مسلمانان چی دا احکام موری دی اقرارو کی چی خدای تاثر علی گلی دا طول حق دی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی ایمان لری عقیدہ لرلا دا دوار جهان سردار پاغ اخکل دین پاغ اخکل وحی
پاغ خپل احکام او چې د تنازل شو د رب خپلنا پیغمبر په ایمان او عقیده لري والمؤمنون او مسلمانان دا ټول وای چې خدای او رسول سره احکامات را لېږلي دا حق پیغمبر وای او مسلمانان وای پیغمبر خو خود وای د مسلمان د شان نه دا پکار ده چې د عقیده ولري ایمان لري كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله دې ټولو ایمان لري او ایمان یې راوړی دی عقیده لري د لوی خدای په وجود د هغه په هسته د هغه په قدرت د هغه په اختیار چې خدای پاک موجود دی خدای پاک د قدرت خاوند دی خدای د نفع او د ضرر او د غیب نه خبردار دی خدای د اختیار خاوند دی خدای مالک دی د جهان باران نشته څوک دی او ساس کې وره دا سخته ګرمي دی څوک لرګي هغه طاقتونه شو چې ځان ته سپر طاقت وای یو ساس کې څوک ورور شي هغه سینستان شو هغه ماهران شو دا د سکول ماستران چې دا واړه نو خبره صحه ده پورې صحیح خوا ودرېږي مونږ وایو باران خدای کوي وایي یاره دا خو د وریځې نه ورېږي نو ټیک ته د وریځې نه ورېږي وریځ دا کوم ځای نه راځي وایي دا د سمندر نه راوچتېږي سمندر دا کوم ځای نه راغلی وایي دا د قدرت کار دی نو ځناورو د اول نه وایي ټیک ته اسباب خدای پیدا کړي دي خو د اسباب اختیار ټول د خدای سره چې خدای نه غواړي او سمندر هم شته وریځې ترې نه راوچتېږي او چې خدای نه غواړي وریځې به راشي باران به نه وري او چې خدای نه غواړي باران به لږ ورېږي ډېر به ورېږي کم به ورېږي ټول اختیار د خدای دی د انسانانو خبره آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته د ټولو عقیده ده د خدای په هسته د خدای په لوی طاقت د خدای په لوی اختیار د خدای په تصرف په عالم کې چې دا هر څه خدای کوي وملائکتی د خدای په ملائکو یقین لري چې دا یو نورانی مخلوق دی زمونږ په سترګو کې نه راځي زمونږ په نظر کې نه راځي خدای یو ښکلی مخلوق پیدا کړی دی او هغې ته مختلف کارونه حواله دي لکه د دنیا د نظام دپاره خدای نور پیدا کړی دی خدای سپوږمۍ پیدا کړې ده خدای شپه پیدا کړې ده خدای ورځ پیدا کړې ده خدای اونۍ پیدا کړې دي خدای دریابونه پیدا کړي دي د لاندې د فوج کې خدای ملایکې پیدا کړي دي دا غیبي مخلوق دی ټول آسماني کتابونو کې د دې بیان دی هم په تورات کې هم په انجیل کې هم په زبور کې او د هندوانو ټولو ویدونو کې 15 ویده دي هغې کې د ملایکو بیان او د سیکانو کتاب ګرم او د آتش پرستو مجوسو کتاب زردشت د ټولو کې د ملایکو بیان دی او ملائکتی د خدای په ملائکو باندې عقیده لري چې د خدای نورانی مخلوق دی د خدای د حکم تابع دی نه نارینه دی نه زنانه دی یو منټ هم د خدای نافرمانی نه کوي ګناه نه کوي ورسوله د خدای پر رسولانو یقین دی چې خدای یو ښکلی مخلوق را لېږلی دی دا مخلوقاتو د هدایت دپاره سر آدم علیه السلام دی او دا بل آخری پیغمبر زموږ ښکلی پیغمبر دی شمیره خدای ته معلومه ده پورا ځکه زموږ پیغمبر ته خدای د بعضو پیغمبرانو بیان کړی دی او د بعضو یې نه دی کړی قرآن شریف کې صرف د 25 پیغمبرانو بیان خدای وایي درېمه پاره کې منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وكلم الله موسى تكليما شپږمه پاره کې د بعضو بیان ما ته کړی دی د بعضو بیان مې نه دی کړی نو پیغمبران دي بېشماره په هر کلي او علاقه کې به خدای پیغمبران رالیږي
خدا ټول جهان د پاره به آخري پیغمبر او د پیریان او بنی آدم د پاره آخري پیغمبر اعظم خپل پیغمبر د باندې خدای د پیغمبره سلسله ختم نو لا نفرق بین احد من رسله پیغمبر علیہ السلام هم داوي او مسلمانان هم داوي او دا باقی دلره تاسو چې لا نفرق بین احد من رسله مونږ جدای نکو د یو پیغمبر او د بل پیغمبر په میاس کې چې کني دا منو او دا نه منو دا سي جدای یو غواړواله او د مرتبه بیان اخو دې زموږ عقیده را چې زموږ پیغمبر علیہ السلام د ټولو پیغمبرانو سردار او د پس ابراهیم علیہ السلام بیا باقی سلور پیغمبران دی هغه ته اولو العزم پیغمبران بیا د کتابونو د شریعت خاوندان بیا هغه پیغمبران چې نوی کتاب او شریعت ورسره خدا نه کو چې یو منو بل نه منو دې مرض کې يهوديان او عیسایان مبتلا دي او ته د غیرت يهوديان ټول پیغمبران مني خو عیسی علیہ السلام نه مني او زموږ کله پیغمبر نه مني او عیسایان ټول پیغمبران مني خو زموږ کله پیغمبر نه مني نو خدای مسلمانانو ته خی چې تاسو به عقیده لرئ لا نفرق بین احد من الرسل مونږ جدای نه کوو د پیغمبرانو په منځ کې چې یو ومنو بل نه منو ټول منو ټول حق دی ټول اصحابان منو ټول آل رسول منو ټول د سر ګلونه منو ټول د خدای نیازبین منو دا څنګه کوي چې اصحابان نه منو آل رسول منو یا آل رسول منو اصحابان منو آل رسول نه منو ټول منو ټول پیغمبران نو يهوديان ټول پیغمبران مانی دونه مانی عیسایان ټول پیغمبران مانی زمون پیغمبر نه مانی منګه ټول منو عیسایان ته وایو چې عیسی علیہ السلام منو د خدای حق پیغمبر او يهوديان ته وایو چې موسی علیہ السلام منو د خدای حق پیغمبر مالا سه ډاکټران عیسایان ناغلو د بار ترجمان ورسره نو ما ورته کې په صحیح عیسایان کې دل غواړي پرشتیا راځي مسلمانان شي ځکه صحیح عیسایان مونږ یو صحیح عیسایان مطلب دا دی چې مونږ عیسی علیہ السلام هغه شان د خدای خپل نیازبین محترم د کتاب خاوند منو لکه څنګه چې خپل پیغمبر منو نو زمون اسلام کې داخل شي نو سوچي عیسایان بشه او دا تاسو چې سوای دا نه زمون دین صحیح آسمانی دینونه ټول مانی دا ګړبړ پکې دی کړی دی د عیسایانو دین کې امدانه وه خو یو زناور پکې راغلی دی د عیسی علیہ السلام نه پس یوناني او سین پال هغه ته وایي انګریزی کې عربی کې ورته بولس وایي هغه د عیسایانو هغه صحیح دین چې عیسی علیہ السلام راوړو هغه ټول بدل کړ د یووالي عقیده توحید په دریو بدل کړ عیسی علیہ السلام کې دومره ورننوتېدل چې دا د خدای زوی دی دا دریم خدای دی سنتي بند کړه ګیره خریله ختم کړه ترې خاودل شراب پکې ډیر سونه پکې دا کړه نو سین پال د دوی غدین بدل کړه يهوديان هم دا څه کړه زمون دین خدای پاک حضور پاک وای چې زمون دین خدای پاک محفوظ ساتل دی چې مسلمانان ډیر ګډ وډ شي خو یو ډله وای تر قیامت پورې چې دوی په حق دین ولاړی هر قسم خلق چې څوک سوای لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله زما په امت کې به یو ډلې چې دوی په پرشتونی په صحیح دین ولاړی تر قیامت پورې هر قسم مخالفین چې سوای خود دوی هغه دین ته به نقصان نه رسي دا زمون پیغمبر وعده کړی دا خدای ورسره وعده کړی چې ستا دین به محفوظ ساتم خلق پکې کوي هر قسمه خو صحیح شکل به پاتې دا بریلیان چې دا ځان
محبان وي دوی حضور پاک په محبت کې لږ زیاتی وکړي نو د پولي نه واوړي او څوک بل طرف ته زیاتی وکړي نو د پولي نه واوړي څوک د دواړو جهانو سردار د خدای مقام ته ورسوي هغه په دې نه خوشحالي نعم كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا مسلمانان وای من وارد خدا است احکام واطعنا منگا منو کوبه تابعدار بوسی غفرانک ربنا و الیک المصیر خدا استا بخنه واړو او زمون تلل تا ته دی تا ته بدر واپس کی رجوم تا ته د مخکو آیاتونو کې یو آیات راغلو دا غي د وجه نه د صحابه کرامو ته اشکال پیښ شوبه ورته راغله د دې آیات ته مخکې آیات دی ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه که خبرې پټوي په زړه کې او که څرګندوي یحاسبکم به الله خدای به در سره حساب کتاب کوي صحابه وی قربان بعضې خبرې خو زمونږ د وس نه بې اختیار راشي په زړه کې د انسان وسوسې راشي نو که په دې خدای نیسي خو معامله هم ډېره خرابه خطرناکه نو هلته مطلب دغه نو لکه د هغې ذهن ته چې راغلل او آیات عامو نو خدای د هغې وضاحت وکړو وی لا یکلف الله نفسا الا وسعها خدای یو مسلمان ته یو انسان ته داسې تکلیف نه ورکوي چې د هغه د وس نه باري داسې احکامات نشته زمونږ په شریعت کې چې د ده د وس نه باري لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت هر انسان ته چې څه نیکي وکړي د هغې بدل به ورکېږي او چې څه بدي وکړي د هغې سزا به ورکېږي خیخ نو دا ورته وویلی شو چې کوم وسوسې د انسان په اختیار کې نه په هغې خدای پاک څوک نه نیسي سړي زړه کې څه خبر راشي یو ښځه وویني داسې چې یاره دا زما ښځه خو بیا بې اختیار راشي بل څه خبر راشي د شر نه خلاف خو د ده د وس نه باري بې اختیاره انسان خو آخر ملایکه خو نه ده نو خدای وایي په بې اختیاره په وسوسو د زړه په سوداګانو هغې باندې زه نه نیسم څوک په هغې خبرو نیسم چې قصدن یې زړه کې راولي د ده په اختیار کې د ده په وس کې په بېوسو خبرو خدای پاک څوک نه ازمایي او نه پې احکامات جاری کوي که سړي زړه کې وسوسه د طلاقو د ښځې راغله په هغې ښځه نه طلاقېږي سړي زړه کې وسوسه د کفر راغله یاره چې دا خدای پاکې چا راوست قبر کې عذاب کم دی قیامت کم دی زړه کې بې اختیار راغله په هغې خدای پاک څوک نه نیسي لا یکلف الله نفسا تکلیف نه ورکوي خدای یو نفس لره الا وسعها مگر په قدر د اختیار او د وس او د طاقت ده لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت هر انسان ته به د ده د عمل جزا ملاویږي او هر انسان ته به د ده د عمل سزا ملاویږي دا هغه عملونه چې دی په خپله کوي ځان سره که داسې عمل یې کړي چې هغه د نورو دپاره د خیر ذریعه وګرځي نو د هغه ټولو په عملونو کې به د دې سره لکه سړی جومات جوړ کړي سړی مدرسه جوړه کړي سړی پل جوړ کړي سړی د مفاد عام دپاره یو کار وکړي یو ښکلې طریقه کړي د قوم ته نو چې په هغې څومره عمل کوي د هغه ټولو په عمل کې د ده پوره حصه ده ځکه دې سبب جوړ شو او که سړي بد کار وکړو سنمه یې جوړه کړه د بدکارۍ اډه یې جوړه کړه کرکټونه یې جوړ کړه خلقو ته د غلطو خبرو وینا کوي نو د هغه ټولو خلقو د ګناه پس عمره د ډم ګناه لکه ډمې راولي کلي ته نو چې څومره خلک هغه ډمو ته ګوري خراب مجلس کې کښېني د هغه ټولو د ګناهونو برابر د ده ګناه نو دا ځان له عمل د دغه دی چې د بل دپاره سبب د نیکۍ یا د بدۍ نه جوړ شوی
نو دا پکې ښودلی شه چې مسلمان به د خدای حکم مني چونو چرا به پکې نه کوي خدای په خپله بېوسه باندې څوک نه نیسي دا خلک یو خبره کوي محمود غزنوي ښکلی بادشاه تیر شوی 461 هجری کې وفات شوی او غزنی کې خاخم دی زی زیارت لمرغلی او پلار یې خخ دی بار سبکتگین بادشاه عادل د پنجاب جیلمه پورې علاقه فتح کړې وه جیپال راجانا او هغه خوا هندوستان سلطان محمود غزنوي رحمت الله علیه فتح کړه نه پښتونو نه فارسی بانو اجدا قوم نو د هغه یو ترکی غلام خو ډېر هوښیار نو به آزاد کړی مو ځان سره وزیر کړی مو نو د نور وزیرانو به ورته د حسد په نظر کتل چې بادشاه دا خوارنګړی د بار ملک سړی راغلی دی مخکې خادم اوسې وزیر کړ بادشاه په غلط بادشاه ته خبرې رسېدلې یو ورځ دا ټول وزیران هم ناست دي او دی هم ناست نو د شیشو یو جام د چین بادشاه را لېږلی محمود غزنوي له هغه پروت دی په مجلس کې دا ټول وزیران ورته ګوري او صفت یې کوي چې ډېر ښایسته دی محمود غزنوي وي څنګه دی وي صاحب ډېر ښایسته هغه وخت کې به هغه علا شه یو وزیر ته وایي ماته یې که هغه وایي څنګه را باندې ماته یې دومره قیمتي شي د چین نه را لېږلی شوي ولې ماته بل ته وایي ماته یې یو ماته ایاس ته وایي ماته یې که وایي ښه کاڼی راواشي شړق شو هغه ریز مریز کړ وی دا دی ولې مات وی صاحب غلطي رانه وشوه وزیرانو ته وښودل چې د تابعدارۍ مثال دی ته وایي او چې ورته هم وی ما خو ما ته نه منسوبوي ځان ته منسوبوي اول یې دا ونه وی چې صاحب را باندې ولې ماته چونو چرای پکې ونه کړه دا آقا حکم دی بې چون او بې چورا منلی او بیا چې ماته یې کړو نو دا هم راته نه وایي چې تا راته ووایي صاحب نه غلطي او قصور یې ځان ته منسوب کړه وایي صاحب ما نه غلطي شوې دې ته غلامي او تابعداري وایي د خدای او د رسول په حکمونو کې د ځان نه چونو چرا دا د قمقلو خلقو کار دی هلکه ستا عقل بسي د پیغمبر او د خدای د احکام په مقابله کې او په وینا کې زمونږ د عقلونو د پوی د چنچڼ عمره حیثیت نشته موږ د یو ډاکټر په نسخه نه پیږو د یو وکیل په هغه د مقدمو په دفعاتو نه پیږو د انجینیر او د ساینسدان په هغه اصولو نه پیږو یو انجینیر یا ساینسدان ته دا ویلی شي ټلویزیون کې دا تار والی دی او دا تار داسې دی او دا یو سپین دی او بلوګوت دی اما ورته وایي ځناوره ته په دې خبرو نه پوهېږي یو وکیل چې ستا دپاره مقدمه کوي دا ورته نشي ویلی چې دا ولې او دا ولې ځکه دې باندې هغه پوهېږي یو ډاکټر چې نسخه درکړي دا ورته نشي ویلی چې دا څه پکې تور دارو دی او څه پکې زیړ دی او څه پکې شنه دی او څه راته وایي 2 وخته خوره او څه راته وایي یو وخت خوره که ورته دې ووایي لرګۍ به درپسې راوالي چې زه ځناوره په میډیکل کالج کې داخل شه نو بیا پیښ نو چې د یو انسان د علم چې موږ ته نه حاصل د هغې رازونه موږ ته نه دی معلوم نو خدای خو مالک د کائناتو دی او ستا د پیداوخت نه مخکې هغه ستا نه خبر دی ستا د انسان د باډي اجزا جسم ساخت هغه جوړ کړی دی هغه په هر څه پوهېږي د ده د خیر و شر نه خبر دی موږ د خپل خیر و شر نه نه یو خبر نو تابعداري دې ته وایي چې بغیر چونو چر بله موخه کې دې وزیرانو ته د قابلیت ښیي داسې اوښ ولاړ نو یو وزیر ته وایي دا ورمنډه که د اوښ په اوږه کې وری واله وایي صاحب دا اوښ څوک په اوږه کولی شي بل ته وایي ورمنډه که ری واله
بل مې سیب خو زه نشم راوستی دوه درې ته وایي درې واړه پنچر شو او ټیک وایي اوښ څوک راوړي ایاس ته وایي ده ورمنډه که راوړه وایي ښه صاحب ورمنډه یې کړه او د دې خپو په منځ کې ورته سټ ورکړه او زور زور پې کوي ها 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 نو اوښ څوک راوړی شي ستړی شو او دوی مغه اړم دې زور زور کوي بادشاه ورته وایي راځه وی ستاسو او د ده منځ کې دا فرق دی تاسو زما په حکم کې چونو چې راکول زه خو په دې پوهېږم چې اوښ څوک نشي راوړی خو تاسو پکې چونو چې را شروع کړل د بغیر چونو چې را زما حکم نه لاړ اخوا راوړل نه راوړل خو د ده د وس نه بهر دی خدای داسې حکم نه رالیږي چې هغه د انسان د وس نه بهر خو چونو چې را به د خدای په حکم کې نه کړ زمونږ د دین دا مسله ده که سړی دا وایي چې دا حکم ځکه منم چې زما عقل یې مني نو دی مسلمان نه دی دی زندق دی ځکه د خو په عقل ایمان نه وړی دی په خدای خو نه دی ایمان او که دا وایي چې د خدای حکم دی هغه زمونږ مالک دی او د رسول الله حکم دی هغه زمونږ د هدایت دپاره خدای رالیږلی دی زه یې منم په دې حیثیت چې خدای ویلی دی او رسول الله ویلی دی که زه پې پوهېږم او که نه پوهېږم دغې ته ایمان وای نو خدای دې آیاتونو کې دا ښیي چې د پیغمبر د شان نه او د مسلمان د شان نه دا ده چې دی د خدای احکام واوري نو دی وایي زما په ایمان دی خدای په خپله وایي زه هغه احکامات نه رالیږم چې هغه د انسان د وس نه بهر ښه مسلمان به دا مني د هغې نه پس په خدای ته یو دعا کوي ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا اے رب زمونږه منیسي مونږه په هغې عمل په هغې خبره چې هغه زمونږ نه پایې روشي یا پکې خطا شو په خطا خدای مونږ منیسي په ایره خدای مونږ منیسي خدای وی ډېره ښه ده په ایره م زه نه نیسم او په خطا م نه نیسم ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا اے رب زمونږه مراولې داسې احکامات په مونږه سخت لکه تا راوستي په پخوانو قومونو مونږ سره خدای اساني وکړي پخوانو قومونو باندې بعضې احکامات سخت چې جامه به پلیته شوه په قینچې به پاکېده هغه به یې لرکوله منځ بغیر د عبادت خانې نه کېده نه تیمم پکې نه وه زکات د ګټې څلورمه حصه وه بعضې ګناهونه به ورته په دروازه ولیکلی شو چې قرباني به وکړه هغه به یې بار کېښوده نو د قبلېدو به دا علامه وه چې اور به راغی او قرباني به یې اوچته کړه نو دې کې به ډېر خلک وشرمېدل ځکه چې د چا به اوچته نه شوه خو معلومه دا شوه چې د عمل کې څه غلطي ده خدای موږ سره ډېر احسان کړی دی یو خو جامه پاکېدلې په وینځلو مقرر کړی دی بل یې که اودس نه تیمم والی شي بل زمونږ مونځ په هر ځای کېږي ټیک ته د جماعت ثواب دی خو ټوله ځمکه زمونږ دپاره عبادت خانه مقرر ده خدای دا احسان کړی دی چې ګناهونه راته په دروازه نه لیکي خدای دا احسان کړی دی چې د قبلېدو نه قبلېدو راز یې پټ ساتلی دی کنې مسلمانان به رسوا شي وو شرمېدلې به ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا اے رب زمونږه مونږ منیسې که ایر شو یا خطا شو ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا اے رب زمونږه داسې احکام منازلې سخت د بوج لکه په پخوانو قومونو چې نازل کړو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به خدای داسې مصیبتونه داسې آفتونه داسې سختۍ مه راولې چې زمونږ د وس نه بار شي مصیبتونه را باندې راولې او که راشي سړی به دعا کوي لکه دې وخت کې خدای باران د رحمت ووری او ملک کې چې کوم تکلیف دی د قات په مسلمانانو که دلته دی که افغانستان کې دی که په بلوچستان کې دی د مسلمانانو په علاقو کې خدای ته پې د رحم و کرم بارانونه ووری او دا قاتونه او تکلیفونه تې لر کړي خدای پاک هر څه کوي
او کله په نیازبینو بندگانو تکلیف راغی چې دی وجاړي خدای ته د جړه خوښه لکه دا ماشوم چې مور کله په سپېړه وای هغه ورته جاړي دی په یو سپېړه وای کله په بل سپېړه وای دا هغه جړه دی مور له خوند ورکوي خدای ته د خپل مخلوقاتو کله جړه خوښه کله زاری خوښه کله عاجزي خوښه په انسان کې یو نشه راځي تکبر پکې راځي لوی پکې راځي د خدای نه غافل کیږي او د بل طاقت ته خیال نه چې زمانہ بره طاقت هم شته بیماری پی راول نو بے جاڑے غاخ درد تا انسان دا ٹنگے نہ دے سترگ درد تا دا ٹنگے نہ دے سو تکلیف پی راولی کلا عمومی عام او کلا خاص خدای سڑی تر آیا دکی ندوار جہانو سردار وی اشد الناس الانبیاء ثم الامثل فالامثل سخت تکلیفنا و امتحانات پا پیغمبران راغلی دی او دا غینا پس درجه پا درجه د خدای په خپل مخلوقات د خدای په نازولو د خدای په مقربینو تکلیف نه تر ټیک ته د ګناهونو ما سر دی خو د خدای رازونه دي یو ماشوم څه ګناه کړي چې هغه باندې بیماری راځي یو نیک سړی څه ګناه کړي چې هغه باندې مرضونه راځي دا د خدای بادشاہي ده او دا سيزونه پټ ساتي نو خدای مسلمان بدا وی ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به خدای هغه نه مونږ ته معافي وکړي واغفر لنا مونږ او بخښه وارحمنا په مونږ رحم وکړي وانصرنا على القوم الكافرين خدای مسلمانان خستا دوستان لی تا سره د دوستۍ عهد کړی نو دوی له امداد ورکړي په خپلو دشمنانو کافرانو چې چېرته مسلمانانو د کافرانو جګړه ده خدای مسلمانانو سره امداد وکړي او کافران له سوء تباه کړي آمین خدای د رحم و کرم باران وره خدای دا تکلیفونه چې پاکستان کې دي یا نور اسلامي ملکونو کې دا د خدای په خپل فضل و کرم لري درې رونه چې واده شوي په یو کور کې اوسېدی شي روا دی خو ښه دا ده چې چا سره د چا نکاح کېږي نو جدا دی اوسېږي روغ د رواندار سره نکاح کېږي حضور پاک وی که یو ښځه کوري لیور دی نه راځي چې خاوند دی نه وی ولې وی الحم والموت لیور ته عربی کې هم وایي لیور خو مرګ دی دا د فتنو ذریعه ګرځي یو ځای اوسېدل څه د شریعت حکم نه دی جدا دی اوسېږي په سلو روپو کې څومره ګټه روا ده د رواج مطابق کوه زیاتې مه کوه بریلي امام پسې لمونځ کېږي خو عادت یې مه جوړوئ چا دا لیکلی د اخبار کټنګ دی چې چا جواب لیکلی دی په یو سړی زکات نه ورکوي او د حکومت دا ظالمانه ټکسونه ورکوي نو دا په زکات کې ادا کیږي که نه نه ټکس جدا شی دی دا جواب یې صحیح نه دی ټکس په زکات یې نه کېږي دا ټکس ظالمانه ټکس دی دا د فضول خرچې ټکس دی هلکه فضول خرچې مه کوئ زناورو دومره غټې تنخواګانې او دومره په دورو او دومره لوی عیاشي دا مه کوئ مسلمانان باندې ټکسونه ولې ټکس روا دی د شریعت په نظر کې خو چې یو لوی مصیبت راشي په یو قوم قحط راشي په یو قوم زلزله راشي نو د حکومت فند د هغې دپاره کافي نه نو د مسلمانانو نه زیاتي ټکس اخیستی شي یا د جهاد مقوي او د حکومت خزانه کې د هغې فوجیانو دپاره انتظام پوره کېږي نه د مسلمانانو ټکس دا موجوده ټکسونه اکثر ظالمانه دي دا څه کوي که صحیح هغه صحیح خرچه کېده نو دې ټکسونو ته به حاجت نه
نو په ټیکس باندې زکات نه ادا کړي. چاوی امام سے په یو او 10 سلويخ منځونه سلويخ کاله کړي دا د شیخانو خبره ده او نه دا څه کمال له ماسوتن او 10 کې سار مونږ دې پکې دا چې د چا سو خوخي کنه یو پیری خوخي یو استاد خوخي نو دا فرضي خبره ورپسې کوي. پیرانی پیر صاحب یو بوډه خزا ولا را دا درته دې نه وای مچ رښتیا ده خدای دې خلق خدا زیاته او کمی درته چې زما زوی ستا موریدو اسرائیل علیہ السلام تی روح واغشتا جم دیکھ زکا چی دا یو قسطے اخبار ورته نصیحت کړي خدا جړل اسرائیل علیہ السلام ته आवाज وکړي چې دا روح واپس راوړه هغه سره ډېر ټوکره و دا ارواح نو منډه کړې وي نشم درکو وی دور پسې منډه کړې هغه مخکې دی ور پسې پاوا کې د ټول ټوکره و دا فرضي خبره وی پیران نالوزي او مریدان یالوزي نو دا خلک بعضې پیرانو پسې یا بعضې زبرګانو پسې فرضي خبرې کوي چې دا شریعت کې د دې ثبوت دی. نو امام صاحب 40 کاله لکه دا ناجوړه کېږي جوړ کېږي سړی د شپې ښځې ته نږدې کېږي ښځې ته نږدېکت سنت دی که نه دی نو 40 کاله دې ښځې ته نه دی نږدې شوی دا فرضي خبرې ولې که د دواړو جهانو د سردار نه لوی ذات څوک دی هغه به د شپې څملاستېده وده کېده به او دا څه کمال نه دی چې ټوله شپه سړی ویښي نو د شپې تهجد له راپاسه د جمع منظم چې سړی ماسختن د جمع وکړي او د سبا د جمع وکړي خدای ولا د ټولې شپې ولاړه لیکي نو دا فرضي خبرې اکثر د عیسایان ولې خراب د عیسی علیه السلام پسې دا زیاتی وای دا بریلیان ځناور پدې چې حضور پاک پسې داسې خبرې کوي چې هغه د انسانیت د درجې نه اوچت کړي د خدای مقام ته ورسوي نه خدای پاک خدای دی پیغمبر دی اصحابي صحابي دی آل رسول دی هر یو په خپل درجه او په خپل ځای کې معنی زیاتې کمې مکه که سړی ولاړی او مانځه ته پلار ورته آواز وکړي نو که پلار یې ویني خیر دی مه ورته او که دې نه ویني نو آواز ته خیال ګوره چې آواز د ضرورت دی او که دا یعنی مجبوره دی هغه لکه بوډۍ ښځه کور کې ویریږي مار دی بچیه یا اژدهاره یا غل هغې نو بیا یې مونځ پرېږده او که هسې درته آواز کوي نو خیر دی مونځ وکړه بیا ورشه که سړی جمع د سار ولاړی که نه نو نږدې سنت مه کوئ چې کوم ځای جمع ولاړی هلته سنت نه دی پکار یا خو کور پکار دی هغه هم چې کم از کم یو رکات لاندې کولی شي یا د جماعت نه بار یا جماعت نه که بار ځای نه وي نو جماعت داسې حصه وي چې امام او د قوم نه جدا وي لکه امام دننه ولاړی ته بار برنډه کې ودرېږي خو چې کم از کم یو رکات لاندې کولی شي که جمع درنه ځي نو بیا سنت ترې نه کېږي سنت پرېږده که نه نو دا خلق پوهېږي نه اکثر د صف سره متصل ولاړي متصل به نه ودرېږي حضور پاک منع کړې ده د دواړو جهانو سردار وایي اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه چې جمع ودرېږي علاوه د جمع نه به بل لمونځ نه کوي هغې کې به شاملېږي رستو که سنت د نور راختېدو نه پس او جمع به نه پرېږدي چاوی که د سړي پلار مونځ نه کوي یا بل کار د شریعت نه خلاف کوي ته به ورسره څه کوې نه ستا پلار دی ته به عزت او احترام کوې که په خوږه طریقې منع کولی شي ښه پخه کنې ته به ورسره احسان کوې هغه پیشه او خدای پیشه هسې نه چې ځان ازبرګ جوړ کړي او پلار ته وایې داسې شوې او داسې شوې نه پلار ته به دا نه وایي که پلار دی کافري هم خدای پاک وایي ته به ورسره احسان کوې وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا خدای وایي که مور پلار درته د شرک او د کفر حکم وکړي نو دا یې مه منه خو ژوند به ورسره ښه تېروې وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيا مَعْرُوفًا شرک او کفر کې مه منه خو ادب او احترام دی کې سپک به ورته نه ګوره
چاوی تنخوا زمون په چکونو راځي نو پیلس کاته ولا کولاول شو کولاوکا پیلس کې دا لیکلي په فارم کې چې نفع او نقصان دواړو کې بستا شراکتي نو د قاعده مطابق خدا روا ده هغه خو اوسکار نه موږ نه خبر چې څه پکې. سورۃ کهف د جمعې پر ورځ لوستل سنت دي او د حضور پاک حکم هم دی. ټول عرب چې راشي جمعات ته سورۃ کهف لولي. زموږ وطن کې مولیان نه لولي زناور د امامان او شیخان کنه د دې لوستل سنت دي. نو تر ماښامه پورې لوستې شو خدای چې د مازه نه مخکې ولولي. ځان ته شیخان وای هغه خبرې کوي چې خدای او رسول نه دی ویلي او هغه خبرې چې خدای او رسول ویلي دي هغه خیال نه دی. د جمعې پرز د دواړو جهانو د سردار همیشه دا قاعده وه چې د جمع منځ کې به په لومبي رکعت کې الف لام میم تنزیل و سجده وي. دا سورت دی 20مه پاره کې او په دویم سورت کې به آیات رکعت کې به سورت دهر وي. دا همیشه به او دا حدیث په کتابونو کې په دې باب زموږ مليان ته نه خبر چاته خو یاد نه او که چاته یاد وي نه کني د دې لوستل سنت دي او سورۃ کهف لوستل سنت. چاوي زما یو دوست دی د یو ښځې سره بد کار کړی اوس د هغې لورې خوښه ده او کور والم ولا هغه لور غواړي نه لور یې نشي کولی. چا چې یو ښځې سره بدکاري کړي د هغې مور هم پې بنده ده او لور هم پې بنده ده او نسی هم پې بنده ده. خواښې سره ځان له سفر مه کوئ چې خواښې خپله نسبي خپله نه لکه ترور او داسې د پلار خور یا د مور نسبی خپل ده نه ده ځوانه ښځه ده سفر به ورسره نه کوي ځکه په نفس په یو منټ هم اعتماد نه کوي. که دومره غټ پټکي والي لکه د ګمبد عمره او ګیرې نامې پورې رسي نو د انسان په طبیعت کې خدای شهوت ایښی دی. نو د خطرې د ځان نه ځان لرې وباسئ. دا مه وایه چې زه ډېر زبرګې ما او تسپې را سره دي. دا زبرګي به دې ختم وي د شهوت وخت کې. شهوت داسې ګنده شی دی چې دا په دین هم غالب دی په عقل هم غالب دی. عقل هم کار بیا نه کوي او دین هم د سړي ختم کوي. دې وجه نه شریعت د اختلاط نه خوښوي چې ښځې او سړي دي یو ځای وي په نوکرو کې په دغه کې دې کې ډېرې ښځې مبتلا شوي موږ له مسلې راځي. دا حکومتونه چې کوي دا ډېر بې وقوفه دي. یو مسلمان په حیثیت دی د قوم اخلاق خرابوي. چاوی دا شلمه ګیډۍ چې پلو کې علي یا لسمه دا د قواعدو مطابق نه ده خو علما وایي که د مالک او د ګوډمار پې جګړه رانله نو خیر دی. خو که ګوډمار د سرپک هغه وږي وږي پرې کړي ډېر او په یو ګیډۍ کې په زور ټومبلي او هغه یې ځان ته نښه کړي نو ساله پې مالک خفه کېږي. خو دوکه ده نو د مزدورۍ نه به مزدوري نه هلې ځکه دې کې د ټګۍ یر راځي. هغه یوه ګیډۍ د لسو ګیډو مره درنه کړي هسو کوچتولی نشي. نو د قاعدې مطابق دا ناروا کار دی. خو که مالک پې راضي وي زه خیر دی نو بس ټیک ده. که خاص ښې څوک چاله په نیمې ورکړي نو دا هم ښه نه ده. خو که مالک پې راضي وي نو خیر دی. دا د غنمو د اوړو ماشینونه چې هغې نه اوړه علي په مزدورۍ کې نو دا ښه نه ده. خو که مالک او د هغه پې جګړه جوړه نه شوه نو خیر دی. پیسې ورکول ښه دي. امامتیم په سرسایه او په قربانو په سرمنو او په زکات مه کوئ. پیسې ورکوئ ځکه زکات او سرسایه دا په مزدورۍ کې نه کېږي. اوړو والا له چې مشین له چې دانې یوسئ د هغې پیسې ورکوئ. تریشر هم دا حکم دی. تریشر والا له پیسې ورکوئ. خو که جګړه پې جوړه نه شوه بس ټیک ده. چاوی د جماعت دپاره که چنده کوي داسې د عزت په طریقې او د خپل محلې پورې محصور وي
نو ټیک ده. او که زیاتی ده لکه د سړکونو باندې چې کټونه ایښي او هر بس ودرئ او په سړکونو کې بریکرې جوړې کړي، دا ښه کار نه دی. دا د جومات هغه شان او عزت سپکوي. بکسونه خوځي، د خدای کور جوړېږي، د خدای کور جوړېږي. نو زناورو تاسو شپږ شلي کورونه ځان له جوړولی شئ، نو دا شپږ شلي چې راجمع شي یو ساده جومات ته شئ جوړول. خدای دا تاسو ته ویلي داسې چې ما له پوخ جومات جوړ کړي، یا دا خدای حکم کړی داسې چې د قالین دي پکې ساده د خټه جوړ کړي، د خپل وس مناسب. خلک مه تنګوئ. ټیک ده که د عزت په طریقه خپلو دوستانو د محلې خلک راجمع شي او چنده ورلو کې هم دا روان. جمعې نه علاوه که ما نه څوک تپوس کوي راځي دي که نه ده. چا وی د سهار وخت کې شیطان غلبوي، نو زه وایم چې اوس پاسم خو پاسېدی نه شم. نو چې پاسم نور راختلی. د دواړو جهانو سردار وایي د داسې سړي په غوږ کې شیطان متیازې کړي او دې سټ ته یې وله 3 غوټې اچولي. نو چې دی راپاسې دی بسم الله وایي، یو غوټی پرانستی شي، چې ودرېږي او 10 له روان شي هغه 2مه غوټه هم پرانستی شي، چې منځو کې هغه 3مه غوټه هم پرانستی. نو تازه زه انسان چې ځان ناراسته کوي نو ناراسته کېږي، او چې ځان لږ لږ مقابله دې وکړه نو بیا ناراستی به درنه په خپله ختم شي. ته مقابله وکړه. کارخانه کې چې ولاړې مزدورۍ ته څنګه کې، او بسونه چې چلی په دې سخت مر کې تاکال او صدر چغې وې، دغه وخت کې خو د شیطان نو ده کوي. حضرت تانوي صاحب ته چا وی وی صاحب زه نوکر یم هر ځای کې چې خو د مانځه وخت کې چې مالک را باندې خفه کېږي نو څه وکړم چمېله نه شم تللی. ورته وی چې او دسمات یې درشي نو بیا څه چل کوي، پرتوب کې کې که ځې که مالک درته وایي مه ځه نو ځې که نه ځې وی او هغه وخت کې خو زه مړ نه وم. نو ورته وایي مونځ د او دسماتي نه کم دی څه، خو دا ستاسو بانې دي. د مونځ په بهانه لاړ شي او بار په هوټل کې کښېنئ، دا ښه کار نه دی. مالک به په دې خفه کېږي. که مالک کافر وي نو هم به د مونځ نه منع نه کړي، او که دې منع کوي ویې وروره زه دغه نوکري نه کوم، په خپله به تا کوي. ما اورېدلي دي چې انګرېز دلته یو جیل مشر نو رمضان راغی، څه مزدورانو باندې کار کوم، وی هلکه چې څوک روژه نیسي نو هغه هم راته ووایه چې د شپې او د سپېشمني انتظام دا وکړو، او که څوک نه نیسي نو هغه هم راته ووایه چې د روژه ډوډۍ انتظام وکړو. نو ډېرو مسلمانانو بې خونده ووایي موږ نه نیسو. نو دا لاسونه اوچت کې ویې شمېره. بس هغه وخت کې وی ما د نوکرۍ نه برخاست کړی چې تاسو د هغه لوی خدای حکم نه منئ سه الله به زما څه ومنئ. وی زه قسم دی چې مزدور نیکي منځګزاري حلال خوري مالک به د مونځ نه منع نه کړي. د مالک خدا خوښوي چې زما مزدور د نیک سړی وي چې مونځ نه کوي، د هغه لوی خدای نه نه یېرېږي، تا نه به څه ویېرېږي. د مال نه به د غلا کوي، جواري به کوي. نو په عبادت څوک نه خفه کېږي، خو د عبادت په بهانه چې نوکرۍ نه لاړ شي او بیا په هوټلو کې ایسارېږي نو دا باندې مالک خفه کېږي. قادیانی سره خوراک روا دی، خوراک هر کافر سره روا دی، خو د الله ذبیحه مه خوره. الله یا رسول الله ویل که په دې چې د محبت په شکل وی لکه د نعتونو کې چې راځي نو دا خیر دی، او که دا عقیده چې زما آواز اوري ما ته رارسي زما امداد کوي په ما باران وری نو دا د خدای صفتونه دي. د خدای صفتونه به حضور پاک له یا پیغمبرانو اولیاء له نه ثابتوي. د خدای شان دی او د بنده دی. بنده که ډېر لوی شي خو خدای کېږي خو نه. نو دا د خدای صفت دی چې هر ځای آواز اوري، او دا د خدای صفت دی چې باران وری، او دا د خدای صفت دی چې پیدا کول او مړه کول کوي. دا به انسان ته نه منسوبوي. زه وایي ذکر کوم په آخر کې دا وایم خدای د دې ثواب ټولو مسلمانانو ته ورسوي. که مړی کې چې خیر وایه دا خو ښکلې خبره ده.
یو سړي له مې پیسې ورکړې دي خو ما ته وایي د 2 میاشتو نه پس د 600 په ځای به 800 درکوم نو دا سود دی ښه دا کاروبار ښه نه دی که په ګټه ورکوې نو مخکې نه به فیصله د پیسو نه کوې نسبت معلومولی شي مقدار به نه معلوموې نسبت دې ته وایي چې ګټه به کوم نیمه ستا نیمه زما نو دا روا ده او مقدار دې ته وایي چې کار به پې کوم تاله به 300 روپۍ میاشت درکوم نو دا ناروا ده دا سود دی لکه یو زمیندار له چې پټۍ ورکړي او ورته وایي غنم پکې وکړه ماله به 20 منه غنم راکړې که زیات کېږي که کم کېږي دې ته سود وایي او که ورته وایي نه کار پکې کوه نیمه ستا نیمه زما نو بیا روا دې کې خطر هم ده که دې سړي د 200 روپۍ وګټلې نو د هغه خواري ټوله بس یا یو زمیندار 20 منه غنم وکړ نو د هغه د کال ټوله خواري بس نو دا په انسانیت ظلم دی او معاشره خرابوي نه مقدار مو معلومه او نسبت معلوم که مقدار معلومتیا کې دا خطرې دی او سود تی جوړیږي او نسبت معلومه او ځکه هغې کې د دواړو برخه رسي که وشوه د دواړو به وشي که ونشي د دواړو نشي د طوفان د نوح علیه السلام په ټوله دنیا کې په لګاو ظاهره خدا چې کوم نوح علیه السلام د معنا کې خلق لګو دنیا خو آباد نه نو د دجله او د فرات په میاس کې علاقه کې نوح علیه السلام تیر شوی او اوس بیروت کې خخته بیروت کې علاقه ده د بیروت نه بهر هغه ته صف الجبل وای نوح علیه السلام قبر دی په او صادر په پروت دی اسماء الحسنا په لیکلي دي نو سو علما وای صرف د دجله او د فرات په میاس کې دا دواړه د علاقه ډوبه شوی ځکه بهر خلق نو خدا آیاتونه معلومی چې عام او ځکه چې خدای نوح علیه السلام وایي د هر حیوان نه یو جوړه واله وقل نحمل فيها من كل زوجين 2 وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل هر جوړه ساروی نه جوړه واله دا ودا بسنګ علمي تا आवाज کې پخپل براسي دا आवाज وک وی راځي د خلاصېدو کشته ته اے مارغان او دیوان او حیوانات سپیو ګډړان او شرمخان د ځنګل یو به ته غست نه راوځنه باقي به پرې خاودل نو دا سه معلومیږي چې په ټول جهان کې وبوي خو خلک ولګ دغه عمر خلک چې څومره نوح علیه السلام ورته پیغمبر لېږل شو د عراق علاقه ولغه نوح طوفان التراغل او د عراق اخیری سر دی ایت موصل وای موصل کې غر دی جودي کشته په جودي غر والا اوسم جودي غرستا او موصل علاقه ده ترکو سره متصل چاوی دو ډرایوران شریکی په ډرایور دیو دوی سی بل یو سوي او دریم ډرایور ډیوټي کوي نو په هغه حساب په هغه له تنخواه ورکوي دوی سي تاوان په یو مالک یو حساب بل چې سي معاهده شي هغه شان وکړي څنګه زواله 12 بجې لیکلي 12 دغه وخت کې موږ مکه یا 2-3 منټه مخکې او 2-3 منټه وروسته ورپسې بیا کوي یو 10 منټه صبر کوي مخکې او وروسته چې مجموعه د مور په لاسونه ښکلول او مور پلار د دین د عالم او د بادشاه د اسلام دا راغلي د فقهاو لیکلي خو د دین د خاطره به ښکلي که د مالدار سړي لاسونه چا ښکل کړه د مالدارۍ د لاسه نو نیم ایمان یې لاړ د خان بابا لاس په نه ښکلاوی د لیډر بابا لاس په نه ښکلاوی د پاکستان لیډران خو خانان دي که نه به ورته ټیټېږي که سړی ځان لای په ځنګل کې په دشته کې رواني او اذان یې مو اقامت وکړو نو ډېر ثواب یې وشو د پوره جمع خدای ثواب ورکوي چې ځان لای سړی په روان دی په سفر نو اذان دې مو کې اقامت دې مو کې نو اگر چې ځان لده د پوره جمع خدای ثواب ورکوي مال اولاد ته فتنه ویل شوی د قرآن شریف کې فتنه معنا د امتحان ځای
دا سنه چې ګنده فتنه معنی د امتحان ده. نو اولاد د ښځې د دې کې سړی په امتحان کې راځي، ځکه د اولاد په محبت کې داسې راشي چې ناروا او روا ته ګوري نه، خو پیسې ولا پیدا کوي، ښځې له پیدا کوي. دا د کسټم افسران وغیره ښځو له دومره پیسې پیدا کوي چې هر هفته شاپینګ له لاړې شي مارکیټونو ته. دا به څه پوره کوي؟ یا پټواري وي او زوی میډیکل کالج کې سبق وایي. ما ته پېښور کې معلوم دی بعضې خلک دې زامن امریکا کې سبق وایي 50,000 روپۍ ورکوي. دا 50,000 به د کوم ځای نه پیدا کړي؟ هلکه زناوره په دې زوی باندې د حرامو پیسو تعلیم وکړه، د ده انجام بسي. دا چې لوی شي تا ته به وایي زه دا قمقل له کوم ځای نه راغلم. ښځې ته به وایي دا بابا مې نه پېږي. نو د دغې زوی دپاره د آخرت د ډمبرو لرګی مه کوه پې. امریکا د خدای په تندرو لګوي. دا 80,000 والا پیدا کوي چې امریکا کې سبق ووایي. لمم هغه ګناه ته وایي وړو وړو ګناهونو ته. الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم. سورت نجم کی خدای وی چې د غټو ګناهونو نه سړی ځان بچ کړي، زه به ورسره احسان وکړم. خیر دی که دا معمولي ته وشي. لمم دې ته وایي چې سړی په لاره ځي چا ښځې ته یې وکتل، نسواره یې واچول، سګرټ یې وڅښل، نو دا هغه واړه ګناهونه دي. قسطنطنیه یو بادشاه فتح کړی د ړومبي محمد الفاتح دا غنم دی، د ترکو بادشاه 10مه صدۍ کې استنبول ته کتلی قسطنطنیې ته، نو مخې ته یو دریاب دی رودبار انګلستان هغې ته وایي. نو په ترکو منځ کې راغلی، نیم ترک ایشیا کې دی او نیم ترک په یورپ کې دی. نو دا داسې ښار دی چې هغوی په سمندر په غاړو کې اوسپنې ګاډرې لګولې وې، نو چا پې حمله نه شوه کولی. د حضرت معاویه صاحب د زمانې نه پې حملې شروع شوي دي. ړومبی جنګ د یزید په قیادت کې حضرت معاویه صاحب زوی یزید دا مشهور، او حسنین هم ورسره او یو لوی اصحابي مو ابو ایوب انصاري. جنګ یې وکړو خو نه شو ښار فتح کېدی، نو دوی ته واپس کېدل. ابو ایوب انصاري بیمار و، وی ما چې څومره رسېدی شي نږدې مې کې او آخري ځای کې ما ښخ کړې، هغې بوته بوته د قلا نږدې یې ښخ کړی. نو دوی واپس کېدل. دغه د قسطنطنیې بادشاه خبر راولېږي یزید ته چې دا خپل مړی یو ځای کني موږ به وباسو. ده ورته خبر ورولېږه که زموږ د مړي قبر لمګوتې وروړې نو په شام کې چې ستاسو څومره ګرجي دي او څومره مړي دي ټول به راوباسم. هغوی د یارې پرېښود. نو حضرت ابو ایوب انصاري هلته ښخ دی، لوی جومات دی. پخوا چې به بادشاه کېدل اول به هغې له تلل. اوس هم چې خلک ترکو ته لاړ شي، نو قسطنطنیه د هغه وخت کې نه پې حملې شوي دي. خو یو بادشاه محمد الفاتح کشتۍ جوړې کړې په ګاډوړې زغړوړې په اوچه او داسې ځای دریاب ته ورسېدل چې هغلته د اوسپنې رکاوټونه نو، او بیا کشتۍ په دریاب کې ورغورځول او بیا پې حمله کړې. نو د هغه محمد الفاتح نوم دی، یو نر بادشاه تېر شوی. که تاسو حرم شریف ته لاړئ، مدینه منورې ته مکې ته، د هغې بادشاهانو د آبادو نښې دي او بعضو باندې د هغې نومونه لیکلي دي. هلته به یې پیسې جمع کولې او دلته به یې پې خدمت کوه. ځکه عربو کې څو شګ لوړې ځمکه تورې ګټې، قسم دې سړک نه چې دې خوا ګورې ته به حیران شي چې دې ملک څه دی. خو خدای تیل پیدا کړه 37 کې او د هغې نه پس مالدار شو. کنې د دې بادشاه د پلار د خټو قلا ده لکه د خیبر د قلاګان ریاض کې زه ورغلی، خو چې بیا خدای تیل پیدا کړو نو مالدار شو. نو پخوا د ترکو حکومت او بهادر بادشاه تیر شوي. آخر کې یو خبیث جرنیل مصطفی کمال یهودي نسب خلافت عثماني ختم کړ، سلطان عبدالحمید او یو فوجي انقلاب یې راوست او عربو سره روانه شوه. نو ترکي به په زمونږ په رسم الخط لیکل کېدی شو الف ب ت س، هغه یې په رومن حرفونو کې کړه. اذان یې بند کړ، تعلیم د قرآن یې بند کړ، او کوټ پتلونه یې لازمه کړ، او 40 کاله یې حج بند کړ. او اوس هم ترکو کې حکومت خراب دی، خلک یې ښه دي، نیکان دي، بهادران دي، خو موجوده حکومت لامذهبه شان دی. عصمت انونو جلال بایار دا بیکار خلک دي. ما ته د ړومبي مصطفی کمال په باره کې د ترکو علما ویلي چې آخري وخت کې
دا سر ښکته شو داسې او رقیده دغه ګوزن و پې نو سر یې دومره ښکته شو چې متیازې به یې کولې خوله کې به یې متیازې پرېوت دا راته ترکو علما وایي وی چې مړ شو خښ یې که ساله چې ګوري قبر نه بار پروت بیا چې خښ که بیا سار له قبر نه بار په درېیم ځل یې داسې چل وکړو چې د ځمکې د پاسه یې کېښود هغه باندې ډاټ جوړ کړی ځمکه کې خښ کړی دا راته ترکو علما ویلي نو ترک خلق ته خدا موجود حکومت دا بیکار خراب حکومت لا مزه بشار کنیال تلار شه یو لوی عجایب ګرد او د حضور پاک د زمانه او سيزونه یادګار پکې پراته دي ځکه دا ټول عرب د هغې تابع وو نو ښکلي سيزونه او د حضور پاک نښې دا په ترکو کې د استنبول کې استنبول قسطنطنیه یو بادشاه قسطنطین عیسائی نو دا هغه جوړه کړې درېیمه صدۍ عیسوي کې بیا چې مسلمانانو واخیست نوم یې ول اسلام آباد کېښود استنبول معنی اسلام بول اسلام بول معنی اسلام آباد هغه اسلام آباد نه استنبول جوړ شوی کنی نوم یې اسلام بول اسلام آباد حضرت حسین د ټولو ظلمو د نوجوانانو شهیدانو سردار دی الحمدلله دا د دواړو جهانو سردار ویل یزید تک لعنتونه ویل او کافر ویل دا په شریعت کې نشته تلی راځي جنگونه جګړې زه خدا یم حیران یم تاسو هم کلک د عقل نه کار واش چې قومونه د مشرانو کارنامې یادوي زموږ مشر ملکونه فتح کړي دي عمر صاحب دومره فتح کړي ده ابوبکر دومره فتح کړي ده دا خبر یادول پکاري او د یو واقعه چې هغې کې څوک قتل شوي دا بار بار یادول خو د نفرت ذریعه ده او قومونه ورپورې خاندي چې ستاسو د مسلمانانو مشرانو بس جنګونه کړي یو بل سره او جړه په دې خو همت ختمېږي او کشرانو نسل هغې وایي زموږ مشران مړه شوي دي قتل شوي دي هغې ته مخکې د جهاد تربیت ورکړي کارنامې ورته یاد کړي دا تبلیغ والا په دې ښکلي خلک دي چې دوی یو ځای ته لاړ شي نو دا مشران ورته وایي دا هغه ځای بدي به هم نه بیانوئ ځکه د بدۍ په ذکر سره بدي زیاتېږي نو د ظلم په واقعاتو چې پیم په جړا شي یزید مړ که حسین نو زه وشوه یو واقعه ټیک دا هغه ظلم وکړو حضرت حسین د دې بار بار یادولو ته څه فایده تاسو قوم نه همت وکړه نه کارنامې بیان کې حضرت حسین دا فتح وکړه حضرت حسن دا فتح وکړه حضرت عمر د پاکستان اووه چند ملک یې فتح کړی 22 لاکه 53,000 3,000 جماعتونه جوړ کړي دي 900 جامع مسجدونه جوړ کړي ابو بکر صاحب زمانه کې یو لویه فتنه جوړه شوه د کفر هغې ټولو سره مقابله وکړه حضرت عثمان د کابله پورې اسلام راورساو افریقې فتح کړه او د بخارا او د کابل هغه فتح کړی حضرت معاویه صاحب خپل زمانه کې صوبه سرحد فتح کړی دی نو خلک کارنامې بیانوي چې قوم کې بهادري راشي او مخکې فتوحاتو کې او جړه جړه د کم خبرې توره جانده خو دې باندې خو قوم بې همته کېږي نو پته نه وي چې عقل چا کې نه ته بهادري بیان ښکلې خبرې بیان د غم او د جړه خبرې یو واقعه وشي د مرګ ټیک ده موږ پرې خفه یو خو د دې